چپټر نمبر 3 کې زمونږ دویم لیکچر دی ماډرن پیریاډک ټیبل. د دې نه مخکې مونږ د پیریاډک ټیبل هیستوري ویله، په هغې کې مختلف قسمه ساینټسټو کنټریبیوشن کړی و، سټرګل یې کړی و او یو داسې یو خاص سپیسیفیک وی ډسکور کړی وه. د مینډلي پیریاډک ټیبل پورې مونږ راغلي وو. په مینډلي پیریاډک ټیبل کې مونږ دا وویل چې ایلیمنټ ارینج شوي دي آن د بیسس آف اټامیک ماسز. بیا چې د هغې په ډرابیکس کې موږ دا خبره کړې وه چې فردر سټډي چې وشوه نو دا معلومه شوه چې د یو ایلیمنټ څونه کیمیکل پراپرټیز دي دا ریلیټډ وذ دیئر اټامیک نمبر. دا بل ډرابیکس دا و چې د آیسوټوپس ځای پکې نو مطلب دا دی که د اټامیک ماس په بیس باندې ارینجمنټ کېږي خو خامخا بیا د آیسوټوپس لپاره هم یو خاص سپیسیفکس پلیس پکار و. د دې د وجې نه په دغه مینډلي پیریاډک ټیبل کې موډیفیکیشن شوی دی او دا کنورټ شوی دی ماډرن پیریاډک ټیبل ته. په ماډرن پیریاډک ټیبل چې موږ وایو نو دس ماډرن پیریاډک ټیبل از بیسډ آن ماډرن پیریاډک لا. ماډرن پیریاډک لا مینډلي پیریاډک ټیبل کلاسیفیکیشن چې هغه on the basis of مینډلي پیریاډک لا. ماډرن پیریاډک ټیبل is based on modern periodic law. ماډرن پیریاډک ټیبل کې ایلیمنٹ د صفه بیس باندې ارینج شوي دي. نو ایلیمنٹ آر arranged on the base of increasing order of atomic number. په ماډرن پیریاډک ټیبل کې ایلیمنٹ ارینج شوي دي د اټامیک نمبر د انکریزینګ آرډر په بیس باندې او دغه سیکوینس لاین هم ورکړی دی ماډرن پیریاډک لا. د ماډرن پیریاډک لا سټیټمنټ موږ سره څه دی نو سټیټمنټ یې موږ وایو چې د فزیکل and chemical properties of an element are the periodic function of their atomic number. که تاسو خیال کړی وي د دې نه مخکې په مینډلي پیریاډک ټیبل کې موږ همدغسې سټیټمنټ کړی و خو آن د بیسس آف اټامیک ماس هم ویلی و. هماغه سټیټمنټ دی موږ وایو چې د فزیکل اینډ کیمیکل پراپرټي آف این ایلیمنټس آر د پیریاډک فنکشن آف دیئر اټامیک نمبر. مطلب دا دی چې د یو ایلیمنټ څونه پراپرټیز دي هغه واپس ریپیټیشن کې پیریاډک آر پیریاډیسټي واپس ریپیټیشن هغه پراپرټي کېږي د څه په بیس باندې وکېږي آن د بیس آف دیئر اټامیک نمبر. اټامیک نمبر کې انکریز ډیکریز راځي د کیمیکل پراپرټي چینج کېږي. سیملرلی که موږ وګورو نو اټامیک نمبر او چپټر نمبر 1 کې موږ ویلو چې د نمبر آف الکترون انیشل آر د نمبر آف پروټون ان د نیوکلیس آف ان اټم از کالډ اټامیک نمبر. بیا هم دا ویلو چې ان نیوټرل اټم د نمبر آف الکترون ان پروټون آر سیم. څومره چې الکترون سیوا کېږي څومره چې اټامیک نمبر سیوا کېږي موږ وایو چې پروټون هم سیوا کېږي. پروټون نیوکلیس کې دی دغه شانته د ډینسټي ماس کې هم ډیفرنس راځي. نو دا ټول هر څه د څه د وجې نه کېږي د اټامیک نمبر د الکترون پروټون د نمبرز د وجې نه کېږي. په ماډرن پیریاډک ټیبل کې ایلیمنټ د اټامیک نمبر په بیس باندې ارینج شوي دي. اوس موږ وایو ماډرن پیریاډک ټیبل ډیپلی موږ ډسکس کوو. نو په ماډرن پیریاډک ټیبل کې موږ سره پیریډ اینډ ګروپس دي. اټ کنټین periods and groups. دا ماډرن پیریاډک ټیبل چې دی دا سیکوینس او دا ارینجمنټ چا ورکړی دی نو دا ورله ورکړی و موزلی. موزلی یو ساینټسټ او تقریبا په 1913 کې چې دی نو دا کلاسیفیکیشن د ورکړو د اټامیک نمبر په بیس باندې ایلیمنټ ارینج کړو. موږ وایو چې په پیریاډک ټیبل کې موږ سره پیریډ اینډ گروپس دي. پیریډ موږ څه ته وایو؟ فرست نمبر موږ پیریډس ډسکس کوو. نو د پیریډ ډیفینیشن موږ کوو چې د horizontal rows of an elements in the periodic table is called periods. The horizontal rows of element in the periodic table is called periods. دا کوم پیریاډک ټیبل کې چې د ملاستې روګانې دي داسې ارینجمنټ یې شوی دی نو دې ته موږ څه وایو؟ پیریډز وایو.
بیا موږ وایو د پیریډز بیسز وایو چې په پیریډز کې دا ایلیمنٹ د څه په بیس باندې ارینج شوي دي نو ان پیریډز ایلیمنٹ آر ارینجډ on the base of valence shell on the base of number of shell موږ وایو د نمبر اف شیل په بیس باندې ایلیمنٹ په پیریډز کې ارینج شوي دي فار ایگزامپل زین چې پیریډ نمبر فرست دی و پیریډ نمبر فرست کې چې کوم ایلیمنٹ پریزنٹ دی هغه سره به صرف یو شی دی که پیریډ نمبر 7 زه خبره کوم نو په هغه کې چې ایلیمنٹ پریزنٹ دی هغه سره به 7 شیلز وي پیریډز نمبرز موږ وایو چې څونه نمبرز دي په ماډرن پیریاډک ټیبل کې نو ان ماډرن پیریاډک ټیبل there are 7 periods in modern periodic table په modern periodic table کې موږ سره 7 periods دي په periods کې element د number of shell په بیس باندې arrange شوي دي period موږ څه ته وایو نو د horizontal rows of element in the periodic table اوس موږ deeply یو period discuss کوو period number first موږ discuss کوو period first نو موږ وایو چې first period contain 2 elements صرف 2 elements دی پکې کم دی نو موږ وایو that is a hydrogen and helium hydrogen or helium elements پکې present دي که موږ وګورو د hydrogen atomic number موږ سره 1 دی similarly د helium atomic number 2 دی دې کې مو وی چې دا څه په بیس باندې د number of shell په بیس باندې arrange شوی دي که موږ په دغه په structure راکو atomic number 1 دی needs mean چې د سره یو الکترون دی که د دې ځای کې وګورو د سره د اټامیک نمبر 2 دی نیټس مین چې د سره 2 الکترون دی خو موږ الکترونز ته نه ګورو نمبر اف شیل ته ګورو په دواړو کیسز کې نمبر اف شیل یو دی د دې د وجې نه دا په لومړني پیریډ کې پریزنټ دی د دې نه پس موږ وایو سیکنډ پیریډ it is a considered as shortest period of the periodic table it is the shortest period of periodic table the periodic table لټولو نه shortest period number first دی بیا ورپسې دی period second and third period second and third period is called it is the short period of periodic table second periods کې موږ number of elements خبره کوو نو it contain 8 elements په second number period کې موږ سره 8 elements دي among these 8 elements پر 8 elements کې موږ سره 2 elements دي they are s block element while the 6 elements are p block element وران موږ سره په second number period کې 8 element دي پر 8 elements کې بیا دوه موږ سره s block دي او شپږ چې دي موږ سره p block دي similarly په third number period کې کوم وایو نو په third number period کې موږ سره 8 elements دي څونه elements دي 8 elements دي او د 8 وانا elements ته دي elements ته دام 8 دي دام 8 دي دوانو ته موږ representative elements وایو representative elements similarly the 8 element ته موږ representative elements وایو په دې representative elements کې موږ سره پرې 8 elements کې دوه موږ سره s block دي similarly شپږ چې دي نو دا موږ سره p block element دي نو په second number period کې second and third period کې موږ سره 8 elements دي پرې 8 elements کې دوه s block دي او شپږ چې p blocks دي combinedly موږ دیتا representative elements وایو دې پسې چې دی نو موږ سره period number 3rd and 4th start کیږي period and 3rd and 4th کې موږ سره 18 elements دي period 4th and 5th 4 and 5th period contain 18 elements in each مطلب میں دا رہی چې په یو ایلیمنټ په یو پیریډ کې موږ سره 18 ایلیمنټس پریزنٹ دي د 4 and 5 پیریډ ته موږ وایو لانګ پیریډ اف
periodic table. The periodic table long periods چې دا موږ سره 4 and 5 period دی. So na elements دی 18 elements دی. Consider the 4 number the 4 period د په خبره کوم نو په 4 period کې موږ سره 18 elements دی. په دې 18 elements کې موږ سره 2 elements چې دا S block دی. Similarly 6 چې دا موږ سره P block element دی. और 10 چې دا موږ سره transition element دی. نو اوورال کوم وګورو نو دوه موږ سره S block شو، شپږ چې دا P block شو او 10 transition شو، نو ټوټل موږ سره 18 element شو. Similarly په group number په period number 5 کې چې دنه موږ سره 18 elements دي. په دې 18 elements کې موږ سره 10 transition element دي او 8 چې دا موږ سره representative elements دي. نو څنګه چې په دریم او څلورم پیریډ کې وي دغه شانته په دې کې موږ وایو چې دا representative elements کې دوه موږ سره S block دي، دغه شانته شپږ چې دا موږ سره P block element دي. ٹھیک ده. دې پسې چې دی نو موږ وایو پیریډ نمبر 6 period considered as the longest period of periodic table. Longest period of periodic table. شپږم نمبر پیریډ چې دا ټولنه longest period consider کیږي. په دې کې موږ سره elements ونه دي. موږ وایو چې number of elements پکې څومره دي. نو it contain 32 elements. Total elements پکې 32 elements دي. په دې 32 elements کې کوم وګورو نو 8 موږ سره representative elements دي. 8 element are representative. Similarly 10 are transition element. او د دې نه علاوه کوم وګورو نو 14 elements دا موږ سره lengthenite series دي. lengthenite series که تاسو بو کې وګورئ نو د پیریاډیک ټیبل د جنرال سکیچ نه لاندې چې کوم پیریډ راشوي دي نو په هغه پیریډز کې داسې یو سټرکچر راشوي دی. په دې کې دا بره چې کوم دي نو دې ته موږ وایو لینتنایټ سیریز. دا لینتنایټ سیریز چې دی د لینتنم نه سټارټ شوی دی او دا موږ سره څونه دي 14 ان نمبرز دي. نو که موږ ټوټل وشمارو نو 14 چې دا موږ سره لینتنایټ دي، 10 transition دی، 8 representative دی. او ما کا شانتی پر 8 representative کی موږ سره 2s دی او p او شپږ چې کوم دی دا موږ سره p block element دی. نو ټوټل کوم موږ شمارو نو they are 32 elements which contain in 6 period. دا کوم لاندې چې period دی دا موږ سره کنسیډر کیږي 6 نمبر period. د دې نه پس 7 period دی، 7 period. نو دا 7 number period it is considered as incomplete period. Incomplete period. پدې کې موږ سره کم elements دي. نو شته پکې موږ سره element transition هم پکې شته. دغه شانته موږ سره پکې representative elements هم دي. او د دې نه علاوه پکې actinide series هم دي. It contain actinide series. کوم وګورو دا لاندې چې کوم دي دا موږ سره actinide دي. نو دا موږ سره 14 دي. هو ټوټل نمبر اف ایلیمنټس د دې موږ ته داسې نشو ویلی چې دې کې موږ وایو دونه ایلیمنټ ځکه چې دا انکمپلیټ دي. د په دې بیک سایډ باندې دی چې که موږ داسې وګورو په پیریاډیک ټیبل کې جنرال سکیچ در ډرا کوم نو هغې کې دغه ایلیمنټ دپاره ویکنټ سپیسز دي. نو ډیز په دې پیریاډیک ټیبل کې هغه ایلیمنټس سیمپلز هرڅه انکلوډ کړي دي خو د هغې پراپرټي پوره نه سټډي شوي. نو ځکه موږ نشو ویلی چې دا 7 نمبر پیریډس کمپلیټ دي. they are still incomplete but it contain transition element, representative element and actinide series یا actinide elements. دې پسې موږ in case of period د پیریډ په کیس کې موږ د پیریاډیک ټیبل جنرال سکیچ راکو. په هغې کې موږ ته د نمبرز او د پیریډس پته ولګي. تاسو یو جنرال سکیچ موږ د پیریاډیک ټیبل راکو. په دې کې موږ ته مختلف قسمه پیریډز په پته ولګي. موږ ویلو چې په لومړني نمبر پیریډ کې موږ سره صرف 2 ایلیمنټس دي. نو هغه دا دي چې
دا هایدروجن دی سیمیلرلی دا وسره هیلیم دی دا لومبني پیریډ دی په ډیفینیشن کې ما ویلو چې دا هاریزونټل روز ته موږ پیریډ وایو نو په لومبني پیریډ کې دا دوه ایلیمنٹ دي ورپسې که موږ وګورو سیکنډ نمبر پیریډ دی نو په سیکنډ پیریډ کې ما ویلو چې اته ایلیمنٹ دي بیا مې دا ویلي چې په اتو ایلیمنٹ کې دوه ایس بلاک دي نو دوه ایلیمنٹ داري دا په فرست نمبر په سیکنډ پیریډ کې دوه چې کوم دي نو دا موږ سره ایس بلاک ایلیمنٹ دي سیمیلرلی 6 چې کوم دی نو دا موږ سره پی بلاک ایلیمنٹ دی دغه شان ته پسې که موږ تھرډ پیریډ واخلو نو په تھرډ پیریډ کې موږ سره دا دوه ایلیمنٹ چې 1 and 2 دا موږ سره ایس بلاک دي او ورپسې چې دا 6 دي نو دا موږ سره پی بلاک دي دا تھرډ پیریډ دی دغه شان ته راشه څلورم پیریډ دی بیا پنځم دی شپږم دی او اووم دی په څلورم پیریډ کې کوم وګورو نو په څلورم پیریډ کې ما ویلي چې موږ سره 18 ایلیمنټس دي په 18 ایلیمنټس کې دوه ایلیمنټس د ایس بلاک دي سیمیلرلی شپږ ایلیمنټس دا پی بلاک دي او دا منځ کې چې کوم میډل پورشن دی دا 10 ایلیمنټس دي ته موږ وایو ټرانزیشن ایلیمنټ نو 10 ټرانزیشن دی دوه ایس دی او شپږ چې کوم دی دا پی بلاک دی نو اورال 18 ایلیمنٹ دی دغه شان دی په دې پنځم نمبر پیریډ کې موږ سره 10 ټرانزیشن دی دوه چې دی نو دا ایس بلاک دی او شپږ چې دا موږ سره پی بلاک ایلیمنٹ دی د دې نه علاوه شپږم پیریډ کې که تاسو وګورئ نو دوه موږ سره ایس بلاک دی 10 موږ سره ټرانزیشن ایلیمنٹ دی شپږ چې کوم دی نو دا موږ سره ریپرزنټیټیو یا پی بلاک ایلیمنٹ دی او د دې نه علاوه داسې یو ایرو راکوزې شوې ده دې ځای کې یو د پیریوډک ټیبل په ویو کې یو بل بلاک دی په دغه بلاک کې بیا دا دوه پارټیشن ته کنورټ شوی دی یو ته موږ وایو لینتنایډ او بل ته موږ وایو اکټینایډ نو په دې لینتنایډ کې موږ سره 14 ایلیمنټس دي څونه دي 14 ایلیمنټس دي دا 14 ایلیمنټس هم پر شپږم نمبر پیریډ کې انکلوډ دي نو 14 and 10 24 26 and 6 32 اورال ایلیمنټ موږ سره 32 دي 7 نمبر پیریډ چې دي نو دے آر کنسیډر ایز انکمپلیټ پیریډ په دې کې موږ سره ریپرزنټیټیو ایلیمنټ هم شته ټرانزیشن ایلیمنټ هم شته دغه شانته پی بلاک ایلیمنٹ یا موږ وایو ریپرزنټیټیو د دې نه علاوه دا یو بلاک چې کوم دی دا اکټینایډ سیریز چې دی نو دا په 7 نمبر پیریډس کې انکلوډ دی که تاسو په بک کې وګورئ نو دې ځینو کې چې کوم ایلیمنټس دي د هغې له اسمبلز ورکړي خو د دې اوورال پراپرټي لا موږ نه ده سټډي کړی یا دا انکلوډز نه دي نو ځکه دا موږ په نمبرینګ کې نه شمار کوو ځکه موږ وایو چې دی آر انکمپلیټ ایلیمنټ دا بلاک چې کوم دی دا موږ سره ایس بلاک دی سیمیلرلی دا موږ سره پی بلاک دی دې ته موږ ټرانزیشن یا ورته ډي بلاک ایلیمنټ وایو او دغه شانته دی بلاک ته موږ ا بلاک ایلیمنٹ وایو د دې نه پس ګروپس دي نو په ګروپس کې بیا موږ هغه ډسکشن وکړو بیا دغه شان جرنل سکیچ ډرا کو دا غي نه علاوه بیا اورال پیریوډک ټیبل جرنل سکیچ ډرا کو د دې ماډرن پیریوډک ټیبل چې څه قسمه بینیفټس دي هغه وایو چې څه قسمه ډرابیکس دي هغه موږ ډسکس کوو په دې لیکچر کې موږ صرف او صرف د ماډرن پیریوډک ټیبل ماډرن پیریوډک لا او د پیریوډ ډسکشن وکړو ګروپس ډسکشن ورپسې لیکچر کې ان شاء الله سټډي کوو